الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله العظيم. زمان زانو الله رب العزت دنیا تا مسلمان د ډیر کم وخت لپاره را لېږلی دی او د یو خاص مقصد او د مطلب لپاره را لېږلی دی. هغه مقصد چې کوم دی هغه د الله رب العزت رضامندي حاصلول دي او د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقو موافق خپل زندگی تیرول دي. ځکه الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې ما نه دی پیدا کړی انسان او پیری، یعنی ما نه دی پیدا کړی انسانان او پیریان الا ليعبدون مگر د خپل عبادت لپاره مې پیدا کړی دي چې دوی په دنیا کې زما حکمونه مني، زما بندگی وکړي، زما عبادت وکړي او د خپل خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقو موافق خپل زندگی تیری. زما عزیزانو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دنیا د مؤمن لپاره جیل خانه ده او د کافر لپاره جنت دی. یعنی مؤمن په دنیا کې داسې زندگی تیری لکه څنګه چې په جیل خانه کې او په جیل کې یو جیلی یو سزاوار کس چې کوم دی هغه وخت تیری الته دننه د هغوی طریقه کار موافق چې هغوی ودې چې په دې ټیم بسملی په دې ټیم براپسې دي ځینه باخوا ځي دي ځینه باخوا نه ځي، داسې حدود الله رب العزت بیخي دي چې تاسو په دنیا کې زندگی څنګه تیروي، په هر یو امر په هر یو کار کې په هغې کې به تاسو زما حکم پالو کوئ، تاسو به د خپل پیغمبر طریقې موافق کار کوئ. په دنیا کې چې زندگی تیروي نو زما حکمونه به خپل زندگی کې راولئ، زما د حکم موافق به خپل زندگی تیری. زما عزیزانو دا دنیا چې کوم ده دا موږ خپل مقصد ګرځولی دی، حالانکه دنیا زمون مقصد نه دی، مقصد زمون آخرت دی چې موږ د آخرت لپاره ګټه وکړو، موږ خپل آخرت ښایسته کړو. لکه څرنګه چې په دنیا د زندګۍ کې موږ ګورو وینو چې لکه څوک بهر ملکونو ته لاړ شي او هغوی مختلف خلک مختلف ملکونو ته ځي، د هغوی مقصد په هغه ملکونو کې پیسه مال دولت حاصلول دي. هغوی هلته څه کوي چې هغوی څومره پیسې ګټي هغوی خپل ملک ته رالیږي، پاکستان ته رالیږي. هغوی داسې نه کوي چې هغوی ځان هلته کورونه جوړ کړي، ځان له بینک بیلنس جوړ کړي، ځان له ګاډۍ والي، ځان له چې دی نو هلته زندګي ښایسته کړي، هلته لکه څرنګه چې موږ په خپل ملک کې په خپل کور کې ځان له څه سهولیت مهیا کوو هغسې هغوی مالته وکړي. نه، بلکې هلته هغوی ارضي زندګي تېروي او چې څه مال او دولت ګټي هغه دلته رالیږي. که څوک تپوس وکړي هلکه پیسې دې څه کړې، هغه خو مې پاکستان ته لیږي دی. هلکه ولې؟ یاره زه راغلی پیسو پسې یم، ځان له به هلته څه کول غواړي، ځان له به هلته کور جوړول غواړي، ځان له به هلته چې دی نو ګاډۍ اخیستل غواړي، ځان له به هلته کاروبار شروع کول غواړي. نو دغسې زما عزیزانو په دنیا کې زموږ د زندګۍ د تېرولو مقصد آخرت ښایسته کول دي چې موږ ځان له خپل آخرت ښایسته کړو، موږ د آخرت دپاره ګټه وکړو او موږ خپل رب راضي کړو. هر څه زما عزیزانو د الله رب العزت په رضامندۍ کې دي. چا چې د الله رب العزت رضامندي حاصله کړه دا کس چې کوم دی کامیاب دی. او که چېرې چا د الله رب العزت حکمونه ونه منل، د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حکمونو موافق خپل زندگی تیره نه کړه، دا کس په دنیا کې ناکام دی او په آخرت کې هم د څه د ناکامۍ وعدې دي. د دې وجه نه لکه څرنګه چې موږ په دنیا کې وینو ګورو، زمونږ سوچ زمونږ ذهن هغه دا خبره ډیره زیاته راخلي
چیرې فلانی کس چې کوم دی هغه سمال او دولت دی او جیداد دی ورسره، دا کس کامیاب دی، خوشحاله دی، ښایسته زندگی تیری. خو نه زما عزیزانو، اصل په دنیا کې هغه کس کامیاب دی چا چې د خپل رب رضامندي حاصله کړه، چا چې د خپل رب حکمونه ومنل. که په یو کس هغه ډېر هم غریب دی او هغه د سر سوی لپاره کور نشته دی، د هغه جیداد نشته دی، د هغه مال دولت نشته دی، د هغه بینک بیلنس نشته دی، د هغه ګاډی نشته، خو هغه کې ایمان دی، د ایمان په رڼا سره هغه منور دی او هغه د خپل رب حکمونه مني، د خپل رب حکمونو موافق خپله زندگی تیری، دا کس کامیاب دی. او که یو کس ډېر مال او دولت دی او جیداد دی ورسره، بینک بیلنس دی ورسره، او هغه د خپل رب حکمونه نه مني، هغه نافرمانی کوي، د خپل پیغمبر طریقې نه مني، د خپل د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې د هغه په زندګۍ کې نشته دی، دغه کس چې کوم دی هغه ناکام دی. د دې وجې نه چې چا داسې دنیا نه ایمان ویوړو او د هغه د آخرت دپاره توخه وکړه، لکه څنګه چې تاسو ته مخکې ما مثال تیر کړ، نو په دنیا کې به موږ دلته ګټه کوو د آخرت دپاره. هغه زندگی چې هغه نه ختمېدونکې زندگی ده، هغه وخت، هغه لحظه او هغه موقع چې زما عزیزانو په هغې کې هېڅوک په کار نه راځي، نفسي نفسي وی، حتی کې چې ښځه به دا نه غواړي چې زما حساب کتاب هغه زما د خاوند په مخ کې وشي، خاوند به دا نه غواړي چې زما حساب کتاب هغه زما د ښځې په مخ کې وشي، هسې نه چې ونه شرمېږم، زما د زړه هغه حالات معلوم نشي، څه چې ما د ښځې نه په پټه کړي هغه پته ونه لګي، او ښځه به چې څه ما د خاوند نه په پټه کړي د هغې پته ونه لګي. ولې مخامخ خو زما گفتګو بدله وه، په زړه کې زما څه د څه د وجې نه مې ویل، الله رب العزت خو په زړونو باندې مالک دی. د دې وجې نه زما عزیزانو د دنیا دا یو څو ورځې زندګي ده، دا زندگی موږ ښایسته کړو، د خپل رب حکمونه ومنو، د خپل نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقې موږ په خپله زندګۍ کې راولو. نو زما عزیزانو د دنیا چې کوم ده د دې هېڅ قدر او قیمت د الله رب العزت په نسبت باندې نشته دی. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي که چېرې د دنیا قدر او قیمت د الله رب العزت په نسبت باندې د الله رب العزت سره د ماشي د وزن عمر وي، نو په دنیا کې به کافر ته ګوډ اوبه نه ورکړی. د دې وجې نه د الله رب العزت سره د دنیا هېڅ قدر او قیمت نشته دی. نو زما عزیزانو خپل تعلق د خپل رب سره جوړول دي، د خپل رب حکمونه منل دي، د خپل نبی پاک صلی الله علیه وسلم د هغه طریقې په خپله زندګۍ کې راوستل دي، ځکه چې دغه پیغمبر هغه زموږ دپاره ژړاګانې کړي دي، زموږ دپاره دعاګانې غوښتي دي. د هغه پیغمبر طریقې چې موږ په خپله زندګۍ کې راولو، نو دنیا او آخرت دواړه به زموږ ښایسته شي. الله تعالی دې موږ ته دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. صدق الله العظیم.